د دوه خبرو جواب به ماله ښه په سچ او په رښتینې راکې رښتیا به وي. آیا د دې هلک سره چې ستاسو رشته نه وه شوې دا هلک په تاسو کره کور ته ته راته یا نه؟ دا هلک صاحب دې وخته شته چې ما ده باندې لږ نه لیدلی ته دې هلک باندې زه پوه یم. پوه وې؟ دې هلک باندې زه پوه یم. پوه وې؟ یو منټ بچا دی کله بچا دی کله نه ړمبی خو داسې خبره ده ماما جان ده راته ووایه چې تا د 14 سالو جینۍ نکاح د دغې 35 سالو سره څنګه وکړه؟ د 14 سال جینۍ نکاح خو کېږي نه. جی بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو د مردان په سیمه د شګو پل سره نږدې موجود یم. زما په څنګ کې ناست یو مشر او ورسره د دې کور ودانې ناسته ده. په شروعات کې تاسو ټریلر شاټ کې مو کتل چې څه حادثات دي څنګه شوي دي هغه به نور دي تاسو ته زباني وي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشر دا راته ووایه چې د مردان اوسېدونکي جی دې اوسېدونکي او دا د کور والا ده؟ جی. ستا زامن لوریانې نور؟ بس دغه دوه مې واړه بچي دي دغه یو لور مې وسه. دغه یوه لور دی. د دې عمر څونه و؟ د دې عمر 14-15 سال وي. 14-15 سال. او دا چا سره چې د دې نکاح شوی و د هغې هلک څه نوم دی؟ نوم بلال نوم دی. او هغه عمر دغه 35 سال هغه عمر و. جی د ماشوم واده هم نه خو بس قسمت و دې سره شوی او دې هلک وفا کړی وه. د ده مور او خور چې کوم ده د هغې کور کې په سترګو کې نه ځایېده چې لږ مال جایداد لږ ځمکې د پلار نه خرڅه کړې بیمار و نه یې دا خرڅه کړه خو دغه یو زوی دی چې پلار یې وفات شو نو د دې هلک یو کور کې خور ده یو مور ده یو که لیونۍ خورزه ده. اوس دا دې ویش ده خو کله په خورزي یادېږي کله په چا یادېږي کله بچا یادېږي کله نه ړمبی خو داسې خبره ده ماما جان ده راته ووایه چې تا د 14 سالو جینۍ نکاح د دغې 35 سالو سره څنګه وکړه؟ د 14 سال جینۍ نکاح خو کېږي نه. بس صاحب بس د هغې موږ سره دوکه کړو بس زموږ په خپلو پیسو باندې زه بلیک میل کړم زه هم زما بچي هم بلیک میل کړي دي. دې هلک نه ما لږ مخکې لږ ځمکه اخیستې وه نن 4 کال مخکې ده ما لږې لږې پیسې ورکړل پیسو کې دا لکه 15,000 روپۍ میاشت 10,000 روپۍ میاشت 6,000 روپۍ به جمع شوې چې ورور به لږې ډېر راکړې ما به دې هلک له ورکړل مې چې قرض دی چې ختمېږي را باندې. ما صاحب خپل یو ټوټه ځمکه 3 ملې ځای مې هغه ما د بچنګې پسې وقف کړو مې دا به زه د خپلې لور له کوم پي ځای کې دی دې هلک نه ما 10 ملې ځای اخیستی و نو مې زه به دا 15 سبا خرڅ کړم په 15 به آبادي وکړم نو ما په دغه سیسټم سره دې هلک نه ځای اخیستی و دې هلک زه په خپلو پیسو باندې بلیک میل کړی چې ما دونه خرچې وکړو داسې واغسې واده کې کیلو جنۍ به کړې دغه شانې جنۍ دوه لاسه زه کور کې نه وم او بوتلې دې او اوښې دا ټول ملوث دي د مولوي په صلاح باندې مړه کړی په صلاح رضا صلاح سره مړه کړی. راځو ماما مرګ خواله راځو د مرګ خبرو له راځو خو اوس فلحال په دې ما لږه رڼایي اچوله که نه چې لکه جینۍ ماشومه وه نو لږه خو تاسو هم سر سترګې په کار وي چې د 14 سال جینۍ نکاح یو خو لکه دغه اسلامي طریقې سره دا جرم دی. بهر کیف چې څه شوي دي یا خو څه شوي دي ده راته ووایه ستا د لور د واده د دغې سړي سره څونه وخت شوی و؟ صاحب 5 میاشتې شوي. ووایه وجلې څنګه زه ته د وجلو خبره کوم څنګه یې وجلې ده؟ ته راته ووایه څنګه وجلې صاحب چې موږ هسپتال تللو ما خپله لور لا نه لیدلې پوسټ مارټم کمره بنده وه د پولیس سره کېناستم او داسې پریشان ناست یم یو ساعت سوچ کوم چې لکه زه خو څوکیدار یم چې ډیپټي وکړم راشم تماچه بالغ سر ته کېږدم ماښام راپاڅم زما د بچنګې خو د تماچې له ګوتې هم نه جوړې دا زوم ما هلته و چې ابو دې مخکې مې ورته ستا تماچه اخیستې وه که نه پولیسو مخکې ته ما کېنه دلته کېنه غلې صاحب دې ټولو پولیسو اوس والله نه پیسې اخیستې سی چلې کړې خو د هغې په طرف د هغې سیټ کې اوس والله زه په اوښې باندې دعوه کوم د شروع نه ما کوله خو د ما هغه پلیننګ باندې دوی اوبه واړولې او کیس یې راله الټه کړو پنګ یې کیس واپس را الټه کړو. تا اوس اف آی آر کې څوک نامزد کړي دي؟ ما اف آی آر کې صرف دغه بلال کوم چې ستا زوم دی ها کله چې تا په هغه اف آی آر کې نامزد کړو د نه پس حوالات تاڼې جیل ته تللی ده که نه دی تللی هغه؟ خو جیل ته تللی وه څونه وخت یې جیل کې 10-15 ورځې تاڼه کې تېرې کړې بیا جیل ته لړو جیل کې تقریبا یو 10-15 میاشت پس تقریبا هغه راوتې یو 2-3 میاشتې په بیا یې کړې پولیس زموږ نه دا تپوس نه یې کړی چې یا خو یا بد د هغې هغه اف آی آر لیکلی چې جي دا دې خودکشي کړې ده دا دې خودکشي کړې به زما نه پرې ګوتې لګولي پارخوت یو سردار حسین نن سبا ایسیچو دی او که نه مخکې و؟ انویسټیګیشن ایسیچو نن سبا دی جی او جهانګیر ایس آی والا دې زما نه په دغه باندې ګوتې لګولي پولیس خو ګوتې نشي لګولی کاکا اوس ته صاحب چې رشوت ورکړي نو خدای شته چې لګوي کاکا دا راته ووایه ویل څه غواړې څه وکړي شي؟ بس صاحب چې دې
زما دا زه خو یم چې صرف دا اوښې نه دا ټول ملوزم چې دی دا ټول دنده کي ما خو صاحب دا زما خو خپل دا ذهن مې زه به ایسي جو صاحب سره کښېنم د ده په خوره په مور ما رپورټ وکړو دې هغه وانغستو کولمبیا ورځو وایي نه غستو دا یو جهانګیر عیسائی والا ما دوی چې د خور کور نه وه لکه ته چې دی ورسره و د خورې کور کې نه وه او مور 80 کال ده او په ځانانه رپورټ نه کېږي داسې واغسې نه په دویمه خو دې سره ما دا ګوته لګوله چې ما ته که په دویمه رپورټ کې که په درېیمه کې که په څلورمه کې که په شل ورځې بس کې ستا دا مطلب چې په دا ټول دې اوس دن نه کړي او چې ټول دې دنده کاکا د دوه خبرو جواب به ماله ښه په سچ او په رښتینې راکې رښتیا به وي آیا د دې لیک سره چې ستاسو رشته نه وه شوې دا لیک په تاسو کره کور ته ته راته یا نه دا لیک صاحب دې وخته شته چې ما ده باندې نه لیدلی ته دې هلک باندې زه پوه یم پوه وې دې هلک باندې زه پوه یم پوه وې یو منټ یو منټ لیدل ما نه و لیدلی ټیک شله دویم نمبر د دویم خبرې جواب ماله د دې راکړه زیاتره خلک په اوس وایي چې دی ځکه ایشتې دی کېدای شي دا جینیټیک نه وي یو منټ زیاتره خلک په وي چې دې ګوره یو خو زموږ د اسلام مونږ ته دا تنبیه راکوي چې تاسو خپل کور ته خپل روارم مه پرېږدئ یعنې خپل ماما زویم کور ته نه پرېږدئ یو خو مونږ د هغې نه خلاف چلیږو یو خو تاسو دغه غلطي کړې چې دا هلک په ته راته یا به هر څه چې وو بیا تاسو دا خبره وکړه چې یاره زما د لور دقه شانتې ده وشړله نو دویمه رښتینې خبره راته دا وکړه چې ستا د لور واده ستا د لور په مرضی شوی دی ټیک شله درېیمه راته د دې خبرې رښتینې راته ووایه رښتینې داسې خو نه ده چې خدای مکه څه د هلک په دې جینۍ پوه شوي او قتل کړي نه دا هېڅ خبره نه دا هېڅ قسم د هلک په خوښه کړی وه ډېر جینۍ هم خو د هلک هم ډېر په خوښه کړی وه او ماشوم هغه هم لکه دا موږ د ماما زوی له صاحب ورکړی وه د دې وروره له خو چونکې هغه داسې کار شو ما ته یې مشري زوی چې ابو دی خو ما په ایس هم لیدلی او په چرس هم لیدلی ما هغه رښتیا نه انکار وکړو او خو د ماما زوی و خو دا دې دلته زموږ د تره ماله کې اوسېده دا خوا د ماله د سیره ده دې کې اوسېده په کری باندې هلک و دې هلک له ما 10,000 روپۍ میاشتې څوکیدارۍ کې ورکولې ده به هغه خپله کری ورکوله ټیک شله کاکا ټیک شله ستا خبرې ټولې په ګل بدلې دي زموږ صرف یو ښه یو معمولي کوشش دا وي چې ستا دپاره د اواز په دې سکرین نه وړو ستا د موبایل نمبر څه دی 0341 33 36 846 که څوک داسې وګړي خلک وي داسې زور شور والا خلک وي هغه د سره رابطه کوي د دې کیس کې ولا څه مخکې راتلی شي یا د سره لاس ورکوي شي نو د سره په خپله باندې تړون وساتئ خو بیا هم زه به یم چې څومره درنه کېږي نو خپل کور د بارۍ سړی بلکل مرادن نه کوئ اني که ستاسو ورواره د ماما زوی ولې نه وي او زما د مردان ډي پي او صاحب ته دا خواست دی د کم افسرانو نوم چې دی اخلي نو د دې انکوایري وکړي شي او د دې غریب سره د سات ورکړي شي کني زما د ټولې سوشل میډیا ته دا خواسته چې نمبر د ده په شیشه راځي ټول د ده دپاره یو موټی شي او راشئ د ده دپاره آواز اوچت کړئ باقي ستاسو ورو ستاسو همدرد آینه د ګلدوب نه ستاسو نه ایجاد غواړي ښاد و آباد اوسئ د الله په امان